د دروغ نه څه جوړېږي چې تاسو دروغ وایې ولې وایې په دې به ته ووټ ګټې چې 15 کاله ووټ وګټې بیا 15 کاله غایب او ګرځې بیا د پیشو شانتې ګرځې را ګرځې موږ ووټ ګټلی خدمت مو کړی ځکه مخامخ ته ولاړ یم ځکه ته یم کو احتساب مې کوی احتساب د سره م کوم ولاړ یم دته ما سره وکوي ما خو 9.5 کال اقتدار نه کړی زما خو تاسو له خدمت کړی چې کله تاسو اسمبلی ته ما ولېږئ نو په ما خدمتي او چې کله زه الیکشن ته ودرېږم نو زما په تاسو خدمت راځي نو تاسو هم خپل خدمت کړی دی او ما هم خدمت کړی دی انشاءالله دا خدمت به دوباره تاسو کوو د دې نه مخکې د دې 9.5 کاله سیاسي سفر تاسو سره په مختلفو عہدو پاتې کېدو نه بعد زه تاسو ته بیا ما ځان چې دی هغه احتساب ته پیش کړی نن چې موږ دلته ولاړ یو په دې حلقه باندې دا ما تاسو ځان ته احتساب ته پیش کړی دی زما دې پهله صحیح اراده نه و چې زه به الیکشن کوم ما پاچاګل هم ولاړ دی او ناصر هم موجود دی لالاجي هم ناست دی دوی ته ما ویلې الیکشن به دې پهله تاسو وکړئ خو دوی نه پرېښودم بیا هغه ملګرو زه د هغو هم شکریه ادا کوم چې هغو هم زه نه پرېښودم چېرې ته به د الیکشن د میدان نه وځې حالانکه ما ته ګورنري دغه شانتې په پلیټ کې پرته وه ما پرېښودې ما ته ګورنري راغلې وه وایي ته به ګورنر یې خو ما هغه پرېښوده ستاسو دپاره واپس د دې خدمات پوره کولو دپاره چې څه پاتې دي چې هغه هم پوره شي دلته همیشه دپاره محبوب الرحمان هم راغلی دلته ناست دی او محمد حکیم ناست دی نور د ګوجر برادرۍ دلته بلا شی ملګري ناست دي 70% دلته تقریبا ما خیال دی ګوجر برادري ناسته زما وروڼه دي او همیشه په هر اقتدار کې هغو زما مرسته کړله او زما مټې هغه جوړ شوي دي دلته خلک راپاسي یو چند څه خلک دی هغه وایي سروې اف پاکستان او په هغې باندې وزیر الله دستخط کړی و قسم په خدای که په دې سروې اف پاکستان نه خلاص شي په دې نه خلاصېږي په دې خبرو باندې په دې به نه تښتئ په میدان به خبره کوو سوال به کوې جواب به در کوم چې دا ټول برادري به راغونډه کړو زه به سره کښېنم او مقابله به کوو پروپیګنډې مه کوئ دروغ مه وایئ منافقین د ځانه مه جوړوئ چې کله زه وزیر وم په هغه وخت کې به یو پروپیګنډه جوړېده وایي دا نهر شروع کړی دی د باغډیرې نه او دا منظور او خرړې ته راولي او دا فوجیانو له ورکوي دلته فوجیان چاوني جوړوي د هغو لپاره د نهر جوړ کړی دی نن هغه نهر اوبه بهېږي چا ته بهېږي خو دې غریب مخلوق ته بهېږي نه په سوال کې چا څومره ځمکه ده خو کنال د 2 کناله 10 کناله 10 کناله ځمکه ده نن پې هغه سیراب کېږي او هغه د هغه د بچو رزق خېټې الله تعالی ورکوي خو هغه ذریعه باندې ورته میلاویږي نن دا پروپیګنډه شروع کړې ده سروې اف پاکستان دا د سپریم کورټ آرډرز وو د چا آرډر وو د سپریم کورټ د پاکستان د ټول نه غټ عدالت چې دی سپریم کورټ هغه آرډر کړی چې را سروې اف پاکستان ته چې تاسو دا سروې وکړئ په ما پسې په هغه وخت کې دا ملګري رالو دلته محمد حکیم ناست دی د ده په مشرۍ کې څومره چې زموږ دلته ملګري دی د مټې تحصیل هغه رالل هغو ما ته وویل ما د کیبنټ نه هغه شی پاس کړو او دا اوس چې کوم موجوده کمشنر ناست دی دله مونږ ټاس ورکړو ایس ایم بي آر هر څه پای کړي چې دا مسله سارټ آوټ کړي دوی به یو جرګه جوړه کړي دلته د کمشنر سره به کښېني هغه مسله به ختمه شي خو دا محمود خان نه وه جوړه کړې منافقینو الله له به جواب ورکوي ولې دروغ وایې ولې دروغ وایې